نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت صدق الله العظيم سورة التكبير مکی سورت کے ہجرتنا اولاد نازل یہ سورت کا سورت التکویر ہوئی ذکا چد سورت پر ابتدائی آیت کی لفظ دکویرت چاہا محفوظ تکویر ندید حقی ذکر تا سورت بے اعتبار ترتیب قرآن سلام یو ادیایم دید نازل دو بلحاظ سر امون نازل شوی یہ سورت دمر کی سورت سرا ربط و مناسبت داری چی دمر کی سورت پا آخرہ کی ذکر دا قیامت کو شود دی سورت پا شروع کی ذکر دا قیامت دی سورت کی یو رکو یو کم دیرش آیت بلدی دی سورت کی دا قیامت سختی ذکر کی کلچہ قیامت تراشی دانور با بی نور اکلیش دا برابون دوختلیش رناگان بی ختمش دستورو رنا با ختمش گرونا دا بطول ختمش قیمتی مال لار بمخا دا لسو میاشت دا با معطل او بی مالک اپری خودلیش دا دیر حیبت دا وجبا دا خپل قیمتی مال نم خلق کافر شي زناور پر جمع کلیشی دا پار دا قصاص دریابونا دا ببل کلیشی جہنم دا بور دا پار روحون بعد انسانانو بدن کی مکمل داخل کلیشی کمی زنانا پا دنیا کی جوندے خخل کلیشی وی دی دا برابو استلیش دین با تپوس کلیش کہ پکم گناہ باندے تاسو قتل کلیشی اللہ تا معلومی و دا پارا دا خاموش کولو دا قاتل کافران بجبندے لویان خامولے دا شرم او دا غریبے دا وجہ قیامت کی با اللہ دا دی تپوس عمل نامی با کلو کلیش اسمان نبا دارنا دا سے گنڈ کلیشی لکہ دا سرمن گنڈی والی چھ سکتی جہنم بخت گرم کلیشی جنت بسم خیستا او نزدیک کلیشی نیکان خلقو ہر انسان دا بخبل عمل معلومی چھ زما عمل دا نیکی دی کدب دے دی او جا اللہ رب العالمین دا خبل قدرت نمون ذکر گئی چھ زا قسم کم پاغستور باندی چاگا واپس کی دن کی دی خپل دائرے تا چلی دن کی دی گرزی پٹی گی یا قسم اللہ پاک کی پشپا باندے کل چدا خورشی پر سہر باندے اللہ پاک قسم کی چکل دا سہر راناشی او بیاد قسم نبات اللہ پاک فرمائی دا قرآن مجید دا یو کلام دی دا عزت مندی فرشتی پواسطہ نازل شوی قرآن کریم آغا فرشتہ چاگا دیر طاقت والا فرشتہ جبریل علیہ السلام او دا اللہ پاک بنیز دا غیردی اچت مقام پٹولو فرشتوں کی اچت فرشتہ جبریل علیہ السلام قرآن دا غیر پواسطہ نازل او دا سے فرشتہ دا چی دا امانتدار دا نور فرشتی دا دی تابداری او دا دین بعد اللہ پاک دا کافرانو دا بی ادبی جواب بھی کافران با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یادو چی دا لیونی دی نعوذ باللہ اللہ پاک فرمائی چی نا دا لیونی ندی دا جبریل علیہ السلام پا خپل استرگو باندر اسمان پا کناروں کی قتلی او دا تا چکم خبرون ملو شوی دی اگر ٹول دا بیان کردی دی بخیل ندی حق مسئلہ پٹی نا او دا قرآن دا دا شیطان کلام ندی چی شیطان دا فرشتون اغلا کری و خلق لے ورکری نا دا دا اللہ پاک کلام او تاسو کافران چلا قرآن نمانی تو چرت زید
دا قرآن کریم د نصیحت کتاب دی څوک چې غواړي هغه د ځان په قرآن باندې برابر کړي او تاسو د الله جل شانه نه علاوه هیڅ څیز هم نشئ غوښتلی که هم غواړئ الله پاک اراده نه وي کړې تاسو یې درکوي نه نو الله جل شانه فرمایي دا صورت یو د هغه صورتونو ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګیره مبارکه کې سپین ویښته پیدا شو صحابو ترې تپوس وکړي ستاسو ګیره سپینه شوه نبی علیہ السلام فرمائل شیبتنی هود و اخواتها زدی سورتون بڑا سورہ هود باغ سورتون کیو سورہ هود دی سورہ واقعات سورہ مرسلات دی سورہ نبأ دی او دا سورت التکویر دی ذکر دی کہ دا قیامت اغا سختے بیان او دا استقامت ذکر دی شزان پدی برابر کی نبی علیہ السلام کو عزتی فکر بڑا حالانکہ نبی علیہ السلام بسر او تغیر مبارک کی طول سپین ویخته د شلو نه زیات نو نبی علیہ السلام سره فکر تاسو د دې آیاتونو د قران کریم د سورتونو د احکامات الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت هر کلا چن وراء غختل شی او بنور کلی شی قیامت رسول وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ او هر کلا چې ستوري داخل پړ کړي شي بنور کړي شي وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ او هر کله چې غرونه ختم کړي شي روان کړي شي زره زره شي دا غرونه به ختم شي الله پاک فرمایي دا ټول به داسې کېږي وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ او هر کله چې د لسو میاشتو پلار بیوخي معطل پرېښودلی شي په عربو کې قیمتي مال اوښان دي او بیا په دې اوښانو کې قیمتي هغه اوښه ده چې د هغې ټیم د بچي برابر شوي لکه لس میاشتې د دې اوس د بچي د زیږولو وخت وي نو مالک خو دې ته ډېر زیات په تمه وي دا به زما د څاروي بچي کېږي او ما ته به ډېره ګټه میلاوي نو دا قیمتي څاروي چې د دې انسان نه پاتې شي دا به څه وجه دا به د قیامت هغه سخت هیبت او داغی اغیر وید الوحوش حجرت او هر کلا چې زنګلی زناور راجم کلیشي د پار د قصاص وید البحار سجرت او هر کلا چې دریابونه بل کلیشي جهنم پور په دې ابو باندې ګرځول شي وید النفوس زویت او هر کلا چې روحونه د بدن سره جوړ کلیشي انسان دا روح په دنیا کې په حالت د بیدارۍ کې په دې وجود کې دننه نه چې دی ویښي او چې کله اوده شي دا روح ترې نه وځي خو تعلق د دې روح د بدن سره وي دې په ډډه اوړي ساه اخلي درګر برابر روح وځي چکرې وي په قبر کې هم د انسان دا روح د دې بدن نه وځي علیین یا سجین ته لاړ شي خو د هغې دومره تعلق دی قبر دی بدن سره وي چې عذاب او ثواب کې ورسره دی یو ځای وي دوه ځایه تعلق شو په آخرت کې چې کله اسرافیل علیه السلام دویمه شپېلې ووهي نو دا روحونه به دې بدن کې بیا داخل کړي نو روح په بدن کې دننه یا په دنیا کې او یا آخرت کې د روح د بدن سره تعلق په قبر کې او په حالت د خوب د دنیا کې روح بهري او تعلق وي په قبر کې او په دنیا د خوب کې او په حالت د بیدارۍ کې او په آخرت کې دي کې به دا روح په دې بدن کې داخل کړي شي د پاره دي چې پوره سزا او پوره جزا ورته ملو شي وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ او هر کله چې ژوندې ښخې کړې شوي لوریانې د هغې تپوس وکړي شي بأي ذنب قتلت په ګناه باندې دې قتل کړي شوي جرم وسو جرم خو نو دا الله پاک صرف دا قاتل خاموشه کې چې ګورې ظلم دې کړی ډېر غټ ظلم اوس هم د اسلام برکت دی چې د خلکو دا بچي ژوندي ښخول پرې ښول د اسلام برکت دی نور دینونو کې دا مسله نه وه دا اسلام کې الله پاک منع کړل چې تاسو خپل بچي ژوندي مه ښخوئ مه قتل کوئ کنې مخکې یهودیت عیسیت
وإذا الصحف نشرت او هر کله چې عملنامې کولو کړی شي وإذا السماء كشطت او هر کله چې د اسمان پوستکي وویستل شي دا رڼا به مکمل ختم شي اسمان به وي او د دې دا رڼا به مکمل ختم شي او یا رسول الله اسمان به ټوټه ټوټه راپروزي وإذا الجحيم سعرت او هر کله چې جهنم ګرم کړي شي وإذا الجنة أزلفت او هر کله چې جنت خيسته او را نزدیک کړي شي علمت نفس ما احضرت معلوم بشي نفس ته دا عمل چې د کم کړي دي د خیر دي او کده شر دي دا به تخکار شي فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس پس قسم کوم په استوري باندې چې واپس کیدون کې دي چلیدون کې دي او پټیدون کې دي والليل اذا عسعس او قسم کوم په شپار کله چې دا خور شي والصبح اذا تنفس او قسم کوم په سحر باندې چې رڼا شي را اوخیږي انه لقول رسول کریم یقینا دا قران کریم دا وینا دا درول شوی فرشتي عزت مندي جبريل عليه السلام دی قوت انتقاون د طاقت فرشتہ عند ذي العرش بخوا کی د خاوند عرش رب العالمین په نسبت مکین او لوی مرتبه والدا مطاع د خبر منل شي ثم پدغزک امین او د امانت دار وما صاحبكم بمجنون او ندی استاسو دا ملګری نبی علیہ السلام لیونی ولقد رآه بالافق المبین او بتاقی سر دلی دغه فرشتہ جبريل علیہ السلام د اسمان په کنارو کې وما هو على الغيب بضنين او ندی دا پیغمبر علیہ السلام په غیب خبرونو باندې بخیل شو وما هو بقول شیطان الرجیم او ندی دا قرآن کریم وینا دا شیطان مردود فأين تذهبون بس چرت تاسوزی چې انکار دا قرآن نکوي ان هو الا ذکر للعالمین ندی دا قرآن کریم مگر نصیحت د ټولو مخلوقات دپاره لمن شاء منکم ان یستقیم دا غچا دپاره چې غواړي ستاسو نه ځان دي برابر کې په دې قرآن وما تشاءون الا ان يشاء الله او تاسو هیڅ نشئ غوښتي مگر چې الله پاک وغواړي رب العالمین چې رب د مخلوقات دی واخذ